راغلی یو د سلمان فارسي باغ ته او اوس به چې دی نو دغه ته به کوزیږو انشاءالله. او دا سلمان فارسي د باغ ګیټ دی. الحمدلله دا زیارت به الله تعالی موږ ته را نصیب کړو. او عزتمندو دا اوس یو نوی ښایسته مزیدار ماحول دی. عزتمندو دا هغه سلمان فارسي باغ دی د کجورو. یو یهودي چې نبي علیه السلام ته وي چې زه به ومنم چې ستاسو دا پیغمبر چې دا په حقه دی او دا رښتونی دی نو دې دې کجورې وکري. نبي علیه السلام چې دی نو په خپلو ګوتو مبارکو باندې د کجورو دا بوټي وکرل او چې سار کېدو نو بیا کجورې هم کړې وي او پخې اونې شوې وي. عزتمندو دا هغه سلمان فارسي باغ دی د کجورو او تاسو ته دې زیارت مونږ وکړو. مونږ هم ولیدل الحمدلله. دا خو د هر چا ارماني چې داسې بختور ځای نه وویني نو واقعي چې دا ډېر بختور ځای دی. ګوره دا سلمان فارسي باغ دی او دا د کجورو دا بوټي دا د نبي علیه السلام په خپلو ګوتو باندې کرلي که نه پخې پخې ونې دي. دا کجورې هم دا دې کړي ښه ډېرې ګورئ کجورې کړي باقاعده. نو مونږ چې دی نو ابراهیم خان راوستلو او چکر راله راکړو. باقي ده چې دا ډېر بختور ځای دی او د کجورو دا باغ هم ولیدو نو هر سړی وي چې دا ووینم دا باغ ګوره دا خاوره چې ده که نه دا بختوره خاوره ده بلکل بختوره خاوره ده. دا چې دی ډېر بختور ځای دی. تاسو ته هم دا زیارت نصیب شو او خو ما نه پکې څه کمي شوي او غلطۍ شوي نو الله دې راته معافي وکړي ځکه چې زما لومړنی ځل چې دلته رالم او دا باغ مې ولیدو. دې باره کې دا ویل کېږي چې دا نبي علیه السلام په خپلو ګوتو مبارکو باندې دا کجورو دا بوټي کرلي او چې سار شو نو بس دا اونې پخې شوې وې او میوه هم یې کړې وه که نه. نو تاسو هم دا زیارت وکړو او ما هم دا زیارت وکړو الحمدلله. هلته هغه یو ټیوبویل هم لګېدلی دا ټیوبویل ډېر ښایسته ویو ده. ګوره دا چې دی دلته باقاعده ټیوبویل سټارټ وي. دا د کجورو باغ دی ښه عزتمندو هم لیدو ښه په ښکلو سترګو یې ووینئ او زیارت وکړئ. تاسو ته هم پرې ثواب میلو شي او الله تعالی پرې موږ هم د دې اجر راکړي. دا د کجورو هغه باغ دی ښه سلمان فارسي باغ ورته وایي. نو دا زیارت الله تعالی موږ ته نصیب کړو. دا په مدینه منوره کې دی ښه او مونځ هم وکړو د جمعې. نو ابراهیم بھائی راغلی و هغه ابراهیم بھائی ولاړ دی دا د خوشحاله کې مونږ ابراهیم بھائی هات خلاو دق ابراهیم بھائی دې زموږ چکر له راوستو الله دې عزت وکړي او دا زیارت یې موږ باندې وکړو. الله تعالی دې بدلې ورکړي او د دا هسټري ما ته بیان کړه نو ما هغو هسټري دغه کړه تاسو